په میدان محشر کې به د هیڅ یو انسان قدم د خپل ځای نه اوچت نشي تر څو چې د 15 خبرو جواب یې نه دی ورکړی. یو انسان به په میدان محشر کې د خپل ځای نه ونه خوځي تر څو پورې چې د 15 خبرو جواب یې نه دی ورکړی. لومبی تپوس دا دی عن عمره فيما افناه. د عمر متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي چې عمر دې په څه کې فنا کړی دی. عمر دې عن عمره فيما افناه، عمر دې په څه کې فنا کړی د دې به الله تبارک وتعالی تپوس کوي. 50 کال عمر مې درکړی و، 40 کال عمر مې درکړی و، 80 کال عمر مې درکړی و. دغه راته ووایي چې دا عمر دې ختم کو په څه کې؟ د حرامو د پاره د منډې تړلې والي، په پټو کې ناسي، په زمیندارو کې ناسي، په دکانونو کې ناسي، په کاروبارونو کې ناسي. زما دین لدی به څومره ټایم ورکړو، دنیا لدی څومره ټایم ورکړو، زما دین لدی څومره ټایم ورکړو. د عمر متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي. تپوس حدیث مبارک کې راځي وایي د کم انسان چې 80 کاله عمر شو، 80 کاله عمر شو او د په دې کې الله تبارک وتعالی رضا نه کو کنه، نو په میدان محشر کې به الله تبارک وتعالی دغه انسان ته وایي ستا خو یو عذر نه قبلو، ستا خو یو بانم نه قبلو، ما تا ته مې 80 کاله عمر درکړی، تا په 80 کاله کې زه نه رضا کړی، ستا یو عذر ما ته قبول نه دی. د عمر متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي. یاد وساتئ عن عمره فيما افناه، عمر دې په څه کې فنا کړی دی. لومبی تپوس دا دی. دویم وعن شبابه فيما ابلاه، په میدان محشر کې دویم تپوس د ځوانۍ متعلق دی. ځواني دې په څه کې زړه کړې ده، ځواني دې په څه کې زړه کړې ده. ځوانۍ متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي، ځکه د ځوانۍ د عبادت الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات خوښ دی. ځوانۍ عبادتو الله تبارک وتعالی ته په عباداتو کې خو عبادت هغه د ځوان سړي عبادت دی. د ځوان دی په طاقت کې دی، په زور کې دی چې بانګ وویل شو الله اکبر اواز د جماعت نه راغی، حی علی الصلاة اواز د جماعت نه راغی، د هر څه پرېښودل راغی مسجد ته، خپل تندی په دې ځمکه کېښودو، وایي سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. الله ته ډېر اوچت دی، الله ته ډېر اوچت دی. الله زه ځوان یم، ما کې طاقت دی، ما کې حزن دی، الله ته ډېر اوچت دی. زما تندی به تا ته په دې خاورو کې پروت وي. چې کله ځوان راشي او الله ته سجده لګوي که نه، الله تبارک وتعالی فرشتو باندې فخر کوي. فخر ای فرشتو دا وګوره هغه انسان دی چې د چا په پیدایش باندې تاسو څه کړی و؟ اعتراض کړی و. وګوره که نه د ځوان بندګي، د ځوان عبادت د الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات خوښ دی. نو دویم تپوس به الله تبارک وتعالی د څه متعلق کوي؟ د ځوانۍ متعلق. دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وعن ماله من این اکتسبه وفيما انفقه. د مال متعلق دوه تپوس دي. څو تپوس دي؟ وعن ماله من این اکتسبه، مال دې په کومه طریقه ګټلی دی. د مال متعلق به الله تپوس کوي. تا خو ډېرې پیسې را جمع کړې وي، خو ګټلې دې په کومه طریقه و؟ څه حلال او د حرامې تمیز دې کړی و او که نه و کړی؟ نو که مال یې ګټلی په حرامه باندې و که نه، بیا خو سره بل تپوس ته ضرورت نشته دی. چې مال یې په حرامه ګټلی و خو عبادت یې نه دی قبول، نه عبادت یې د مال متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي چې مال دې ګټلی په کومه طریقه دی، په حلاله دی په حرامه دی، په دوکو و، په دروغو قسمونو و، په سود و، په جواری و، په غلاګانو و، په ډاکو و، یا په غلطو بیو، په غلط تجارت باندې و. مال دې په کومه طریقه و؟ د ګټې طریقه دې څه وه؟ من این اکتسبه. د مال متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي مال دې ګټلې په کومه طریقه دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کله اخیره زمانه شي که نه، په خلکو به داسې زمانه راشي چې دی به صرف پیسې جمع کوي، پیسې غرض به صرف پیسه جمع کول وي، دا به نه ګوري چې آیا حلال دی که حرام دی. اخیره زمانه کې نبی علیه السلام فرمایي صرف مال جمع کول به د خلکو غرض، مقصد به صرف مال حاصلول وي، د دې تمیز به نه کوي چې آیا ما حلاله حاصله کړه او حرامه. نبی اسلام وایي چې دا زمانه کله په خلکو باندې راغله نو پوه شه چې قیامت رانږدې دی. قیامت څه دی؟ آیا دا وخت خو به په موږ باندې اوس چاته نه راغلی؟ وعن مال من این اکتسبه، د مال متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي ګټلی دی په کومه طریقه دی. وفيما انفقه، بل تپوس د مال متعلق دا دی چې لګولی دی په کومه طریقه دی. ته به ووایي چې ما خو د ځان نه خولۍ ایستلې ده، ما خو په سمه طریقه ګټلی دی، دا خو ما د مټو زور کړی دی، مزدوري مې کړې ده، نوکري مې کړې ده،
ما په حلال ته ټیک شو ګټلې دي په حلال دی هو فيما انفقوا لګولې دي څنګه دی د دې متعلق هم تاسو کېږي او خو دې ګټو ټیک په حلال طریقه خو به دې لګولې څنګه دی په ټي وي آر دې لګولې په وي سي آرونو دې لګولې دي په اجړاګانو دې لګولې دي د دې متعلق الله تبارک وتعالى تاسو نه کوي د دې متعلق الله تاسو کوي وس ګټلو کې هم خلک څنګه احتیاط کوي کنه ير ويسدنكم دانكم خو په لګولو کډو سو کې احتیاط نه کوي په لګولو کډو سو کې احتیاط نه کوي کوتا یو سړی ته وی الکه زموږ په جمعات کې کار کیږي او 100 روپے ول ارزه خو ډیر زیات بد یمنه